بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم. سورة البقرہ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 35. حضرت آدم علیہ السلام اللہ جل شانہ دا عرفات پا میدان کی پا وادی نعمان کی دا فرشتو پا ذریعہ باندی داغوی اغا وجود مبارک تیار کرلو او عمدہ غزے کی پکی بیا روح واچولو. بخاری شریف کی روایت تی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائی چې د حضرت آدم علیہ السلام قد مبارک شپیته گزو او د سینې پلنوالی اوه گزو. زراع لفظ راغلی دی په حدیث مبارک کی او دا زراع لفظ چې بیا شرعی گز چې څه ته ویل کیږي دا تقریبا د فوټوارې په حساب سره 1.5 فوټ راځي. نو د آدم علیہ السلام د قد اوچتوالی دا 90 فوټ وو او د سینې پلنوالی دا 1.5 فوټ وو. وی د آدم علیہ السلام د وجود د تیارولو دپاره چې کومه خټه تیاره کړې شوې وه د آدم علیہ السلام وجود مبارک چې تیار شو نو د هغې نه لږه خټه زیاتی پاتې شوه. استاد هغه خټه باندې څه وکړل بیا؟ نو حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمایي چې د دغه زیاتی خټې نه الله جل شانه د قجوري ونه پیدا کړله. د دې وجې نه حدیث مبارک کې دی قجوري ته د بني آدم ترور ویل شوی ده د پلار خور. بیا آدم علیہ السلام الله جل شانه اسمانونو ته وخیجو فرشتو ته ابلیس ته حکم وکړو چې تاسو سجده وکړئ د تعظیم. نو فرشتو سجده وکړله او ابلیس تکرار وکړو بحث مباحثه وکړه سجده ونه کړله. الله جل شانه ورته حکم وکړو فخرج انک رجیم اوزه چخشه دی جنت نه اوزه انک رجیم ته رټلې شوې. او بل آیات کې الله جل شانه ارشاد فرمای وان علیک لعنتی الی یوم الدین ابلیس تعالی وی پتا باندې با زما لعنت وریږي تر ورځې د قیامت پورې. دی یې وشړلو. پرون درس کې تا ته ما دا خبره کړې وه چې په مخکینو شریعتونو کې د الله نه ما سوا غیر الله ته سجده د تعظیم جایز وه. زمونږ په دې شریعت کې حرامه شو منسوخ شوه. نو سوال پیدا کیږي چې استاد جی په مخکنو شریعتونو کې سجده د تعظیم د چا د عزت او د اکرام دپاره د هغه په مخ کې سجده کول جایز وو نو زمونږ په دې شریعت کې ولې حرام کړل ولې منسوخ کړل مونږ دپاره به هم جایز کړی وه که نه. نو د دې خبرې جواب دا دی چې مخکینو شریعتونو کې الله جل شانه هغوی ته رخصت او اجازت ورکو. نو هغوی د دې رخصت او د اجازت نتیجه دا راویستله چې سجده د تعظیم په ځای یې بوتانو ته او خپلو باطلو خدایانو ته سجدې د عبادت شروع کړلې. هغه د تعظیم او د عزت هغه سجدې له شکل د عبادت ورکو. نو سجده د تعظیم په ځای پاتې شوه او په کفر او په شرک کې اخته شول. نو الله جل شانه په دې امت باندې سجده د تعظیم حرام کړله. ولی دا امت اخیری امت دی دا قرآن اخیری کتاب دی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی. د دې نه وروستو بل کتاب راتلونکي نشته بل امت راتلونکي نشته بل پیغمبر راتلونکي نشته دی. او دی امت الله تعالی اعتدال والا امت ویل دی. هغه مخکینو امتونو کې چې کوم خرافات او کوم داسې کارونه چې د هغې د وجې نه هغه خلک په کفر او په شرک کې مبتلا کېدل هغه اسباب یې ورله غوڼ په دې امت کې ختم کړل. که دې امت ته سجده د تعظیم کولو اجازت ورکړې وي نو دا امت به هم د مخکینو امتونو په شانتي په کفر او په شرک کې مبتلا شوی و. نو الله جل شانه دې امت لپاره فیصله راولېږله اټله فیصله
چې نه سجده د عبادت د الله نه ما سوا چاته جایز ده او نه سجده د تعظیم د الله نه ما سوا چاته جایز ده. یو سوال پیدا کیږي استاد د قرآن کې داسې یو آیت شته چې الله ویلي چې د الله نه ما سوا بل چاته سجده د تعظیم مه کوئ؟ نو جواب دا دی چې نه، قرآن کې داسې یو آیت نشته. نو بیا دا سجده د تعظیم د الله نه ما سوا بل چاته جایز نه ده او حرام ده. ولی دلیل یې شته، ثبوت یې شته؟ وی آو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د 10 صحابه کرامو نه 10 روایتونه او احادیث داسې را نقل شوي دي چې په هغې کې ښکاره دا الفاظ موجود دي چې د الله نه ما سوا بل چاته سجده د تعظیم جایز نه ده. او محدثین حضرات او د اصول فقه د علماو ضابطه او قانون دا دی چې یو حدیث راویان کم از کم 10 ته ورسیږي، 10 صحابه او یو 10 راویانو یو حدیث راوړی وي، نو دا حدیث د تواتر مرتبه ته رسیږي. دې ته بیا ویل کېږي خبر متواتر. او دا حدیث مبارک 10 صحابه کرامو راوړی دي، یعنی دا د تواتر مرتبه ته رسیدلی دي. او یو حدیث چې د تواتر مرتبه ته ورسیږي هغه د قرآن د آیات په شانتي قطعي او یقیني شي. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د 10 احادیثو نه دا خبره ثابت ده چې د الله نه ما سوا بل چاته سجده د تعظیم جایز نه ده. نو سجده د تعظیم به چاته نه کې ښه، نه ژوندو ته او نه مړو ته چې د بزرګانو قبر له لاړ شي ورپروزي او د سجدې شکل جوړ کړي سیبه، داسې به نه کې. دلته دا خبره م یاد وساته، د رکوع په حالت کې او د سجدې په حالت کې دا کوم حالت چې ته په مانځه کې جوړې د عبادت، داسې د رکوع په حالت کې ټیټ ودرېدل، یا د مانځه د قیام چې ته څنګه کې چې لاس په نامه باندې کېږدي او په مانځه کې ته څنګه ودرېږي، دقسې به م چاته شکل نه جوړې، نه ژوندو ته او نه مړو ته نه قبر ته. په مانځه کې چې ته څنګه په رکوع ودرېږي او په سجده، داسې قسمه هیئت او شکل به نه جوړې د چا په مخ کې د ودرېدو. عزت احترام او ادب چاته ورکول هغه په خپل ځای دي، خو داسې شکل به نه جوړې. نو نه به بچی د مور پلار په مخ کې داسې ودرېږي، نه به ښځه د خاوند په مخ کې داسې کیفیت او حالت جوړي، نه به مرید د پیر په مخ کې او نه شاګرد د استاد په مخ کې، نه د ژوندو او نه د مړو په مخ کې دا کیفیت او حالت به نه جوړې چې لاس په نامه ستا داسې شکل جوړ شي لکه په مانځه کې چې څنګه ودرېږي، او نه به رکوع او نه به سجده کې. یو مسله پکې بله م یاده که، د استادانو عالمانو بزرګانو سره خلک ملاویږي که نه، داسې ورته ښکته شي صاحب، داسې ټیټ شي، دا هم ټیټېږي. د ټیټېدو ته څه ضرورت دی؟ عزت او ادب او احترام په خپل ځای د سر ټیټول مه کوه صاحب. علما منع کوي چې دا مکروه دي. اوس لږ ټیټېږي، سبا به ډېر ټیټ شي، بیا به ورپروزي، نو په سجده به ورته په پښو کې به ورته بیا نه لکه دا په دې موبایل کې دا راځي بعضې خلک چې صاحب هغه خپلو پیرانو ته په قدمونو کې سملي، نو داسې به نه کې. دا شرعا بنده به کې کفر ته وځي، د ځان نه به خبر نه. یو مسله بله م یاده که، دا خلک د دې بزرګانو د دې عالمانو لاس ښکلوي، نو دا ښه خبره ده. د مور پلار لاس ښکل که، د یو عالم د بزرګ لاس ښکل که، هېڅ ګناه پکې نشته دی، نه کفر دی نه شرک دی نه ګناه ده. خو یو خو پکې شته چې د یو عالم او د بزرګ لاس ښکلی که نه، نو دا لاس خو داسې لاندې وي که نه، نو ته به ورته داسې نه ورښکته کېږي چې لاس لاندې دی او ته سر لاندې یو شی داسې ښکل کړي، داسې به نه کې. د دغه بزرګ او د عالم عزت او احترام کې چې لاس ملو کې، نو دا لاس ځان ته داسې راوچت کا او ښکل کا، نو د هغه شرک د هغه کیفیت نه به پکې بچ شي. دا هم ناپسندیده عمل دی، علما د دې نه منع کوي. ابلیس خو الله جل شانه وشړو که نه، ورته یې وي ځه. فرشتې موجود وي، فرشتو سجده وکړه د تعظیمه، الله جل شانه ورته حکم وکړو ځای به ستاسو خوري شي، خپلې ډیپټۍ له واپس ځئ. آدم علیه السلام ته یې وی ځه بس دی جنت کې ګرځه. آدم علیه السلام جنت کې ګرځېدو. نو انسان ته که د دنیا هر څومره نعمتونه او راحتونه او سکون میلو شي، خو چې رفیق حیات د ژوند ملګري دا ګل ببو جانه د سره نه وي، نو هسې به دې زړه به دې مړ وي صاحب. آدم علیه السلام جنت کې ګرځېدو را ګرځېدو، خو زړه نه لګېدو. نو الله جل شانه د زړه د لګېدو دپاره د انسانیت د نسل د بقا دپاره حضرت آدم علیه السلام باندې پرکاری راوسته،
جنت کې خوب نشته ښه او د خوب جوټه هم نشته خو په آدم علیه السلام باندې پرکاري د خوب جوټه راغله د بېهوشۍ غوندې کې نرۍ غوندې کې دغه کیفیت جوړ شو او د حضرت آدم علیه السلام د وجود دا ګسې پختې یو جوړه پختې ته لرې کړې او د دې ګسې پختې نه حوا ابې ښکلې ښایسته بیبي ورله تیاره کړله د هر انسان په دې وجود کې شپږ جوړې پختې ښي طرف ته دي او شپږ جوړې پختې ګس طرف ته دي 12 جوړې دي او 24 پختې دي پسلي ورته ویل کېږي په اردو کې نو دا 12 جوړې دي د زنانو په وجود کې 12 جوړې پوره دي د سړي په وجود کې ښي طرف ته پختې شپږ دي او ګس طرف ته 15 دي یو جوړه پکې کمه ده د هغې نه بیا جوړه شوې ده د آدم علیه السلام د وجود نه دا ګسه پختې لرې کړه او د دې نه ښایسته بیبي تیاره کړه د حوا ابې ته حوا ځکه ویل کېږي وی چې دا لفظ راوتي د حیون نه دی او حوا ابې الله د جمدي انسان د آدم علیه السلام د وجود نه پیدا کړله ځکه ورته حوا ویل کېږي حضرت آدم علیه السلام چې هوش کې راغلی وي دا خواته وکتل نو ښایسته ښکلې بیبي ورته خواته موجود ده نو انسان کې خو الله تعالی خواهشات ایښودي دي نو آدم علیه السلام دی بیبي ته ورنږدې کېدل غوښتل وي د الله جل شانه د طرف نه پې اواز وشو چې آدمه صبر وکړه لږ صبر وکړه دا هم ستا بیبي ده ستا د ژوند ملګرې وي ستا دپاره ستا د وجود نه پیدا کړې شوې ده خو اول بسته د دې سره نکاح تړي په شرعي نکاح به یو ځای کېږي نو وی الله جل شانه ورله بیا نکاح تړله ورته وی چې آدمه مهر ورکه که نه حق مهر به نه ورکې صاحبه نو وی آدم علیه السلام عرض وکړو چې یا الله زه خو د دنیا نه زه به پکې په خپل انداز کې ده یا خدای پاکه اله العالمین زه خو د دنیا نه 2 خپې او 2 لاس تش تور راغلی یم نو ما سره څه دي دې له به حق مهر کې زه څه ورکم وی الله جل شانه ورته ارشاد وفرمایل چې آدمه ستا په بچو کې او ستا په نسل کې به په آخره زمانه کې یو پیغمبر آخر الزمان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي په دغه پیغمبر باندې درود وایا دا به ستا د دې بیبي حق مهر شي الله دا زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شان مبارک دی نو آدم علیه السلام درود مبارک وي په حضور پاک په خپل بچي باندې او الله جل شانه ورله نکاح د حوا ابې او د آدم علیه السلام وتړله د بابا نکاح په جنت کې شوې ده او جنت ډېر ښکلی پاک ځای دی نو دې کې ما او تا ته ترغیب دی چې بنده مسلمانه چې واده دی او نکاح تړې که نه نو حدیث مبارک کې راځي چې دا مسجدونه دا د جنت باغونه دي باغونه نو تم چې نکاح تړې نو په جومات کې تړه سنت طریقه ده د بابا آدم او بهتر طریقه ده او افضل ترین عمل ده دی چې نکاح دی په مسجد کې او په جومات کې وتړلی شي نو په دې حجره او په دې بیټه کې نکاح کېږي جایز ده خو ښه خبره دا ده چې مسلمانان دي د نکاح په شانتې بهترین عمل مسجد ته راوړي برکات به ډېر زیات وي یو خبره پکې د دې زنانو دپاره هم ده ته ګوره آدم علیه السلام د عرفات په میدان کې په دنیا کې پیدا شو او حوا به په جنت کې پیدا شو نو دا زنانه د جنت پیداوار دي ښه دا الله په جنت کې پیدا کړي دي نو دوی دې په دې خوشحاله شي چې الله تعالی په جنت کې پیدا کړي دي حوا ابې د دې ګسې پختې نه پیدا شو دا پختې د انسان چې کوم ده دا کلکم ده او نازکم ده او کږم ده نو دا ښځه هم کلکم ده هم نازکه ده او کږم ده سیبه کلکه په دې ده چې ته ګوره د بچي د پیدایش څومره سخته وي دا ښځه برداشت کړي الله دې نه کړي که دا بچي دې سړو راوړې بیا به څه چلو سیبه دا سخته به دې سړو برداشت کړې به هم نه وه نو ښځه دومره مضبوطه ده په وجود چې د بچي د پیدایش هغه سخترینه مرحله هغه برداشت کوي او نازکه دومره ده که لږ دومره پوچی غوندې خبره دې ورله د مزاج خلاف وکړه نو تر مرګه پورې به دا تندې به دقسې کړي او هره موقع باندې به درته یادوي نازکه ده نو په احتیاط به ساتي او کږم ده نو دا زنانه ټولې کږي دي ښه او نیغېږي نه پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي چې دا زنانه کږه ده او دا به همدقسې کږه وي ته د نیغولو کوشش مه کوه دا به همدقسې کږه او ته تې خپله فایده حاصله وه د کږي مطلب دا دی یو خوب به پکې وي نو
فرشته خو نه ده کنه او نه معصومه ده. یو خو به پکې وي، یو خو په هر انسان، پښتانه وایي یو خو په هر انسان کې وي. نو ته به ورسره سختي نه کوې، د نیغولو کوشش به نه کوې چې ولږه زه دا پختې نیغوم. پختې چې نیغی نو یو ټق پو کې ماته به شي، نو زنانه نیغومه ښه، بس خپل طبیعت او مزاج ته پرېږده. او باقي په ښځې باندې د خاوند ډېر زیات حقونه دي او په خاوند باندې د ښځې ډېر زیات حقونه دي، د هغې به دواړه خیال ساتي. لکه حدیث مبارک کې دا راغلی دی، وی که د الله نه ما سیوا بل چاته سجده د تعظیم کول جایز وو، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې ما به دې ښځو ته حکم کړی و چې د خپلو خاوندانو ته سجده وکړي. د خاوند دومره لوی مرتبه ده د ښځې دپاره. پخوا دا مولودونه ډېر وی، مولود شریف په جومات کې که نه، اخو سادهګان خلک و، ډېر سادهګان، کچه کچه جوماتونه، نو په یو جومات کې مولود شریف و، نو استاد یې لګیا و بیان یې کوه، ټول خلک ورته راجمع شوي وو په جومات کې، او دا ښځې ورته په دې بنیرو باندې راختلې وې، بره ناستې وې په چوپالونو باندې، په بنیرو باندې. نو مولوي صاحب هغه چې بیان کولو، نو په دې بیان کې دا خبره وکړه، که د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وي، نو دې ښځو ته به حکم شوی و چې دې سړو ته سجده وکړي. وی یو بابا پکې ناستو، نو د هغه بابا ښځه بوډۍ د دیوال په بلې باندې بر راختلې وه، ناسته وه. نو دې بابا د دې ځای نه اواز ورکړو چې د ګل جان مورې ودلیدلې زمونږ دا مرتبې. وی هغې ورته دغه ځای د جارو یې په لاس کې و، هغې ورته وخوځوله چې ته کور ته راشه چې زه تا ته دا مرتبې وښیم. سادهګان خلک وو. نو حوا به الله جل شانه په جنت کې د آدم علیه السلام سره یو ځای کړله، او بیا ورته حکم وکړو دواړو ته. سی ورته ووي وقلنا، او مونږ وفرمایل یا آدم، ای آدمه، اسکن اوسیږه ته، اسکن اوسیږه انت ته، وزوجک او بیبي دسته، الجنته په جنت کې. دا ټکي لږ اوږد راوړلی شو، اسکن انت وزوجک. علما وایي چې داسې الله ولې ونه وي اسکنا، تاسو دواړه اوسیږئ په دې جنت کې. آدم علیه السلام دپاره لفظ بیل راوړو اسکن انت، او د بیبي دپاره بیل راوړلو. وی دې کې اشاره د دې خبرې طرف ته چې د کور ذمواري دا به په سړي باندې وي، د کور سرپرست به سړی وي، نگرانی کور سنبالول دا به د سړي ذمواري وي. او د سړي چې کوم ځای خوښه وي او کوم ځای اوسېدل غواړي، نو ښځه به د سړي تابع وي، ښځه به سړي پسې ځي. نو که کور د کریو، نو دی به ورته داسې نه وي چې شابه د سکول ماسټر وي یا هسپتال کې وي، هله شابه تنخوا دې واخېسته د کور کرۍ ورکه، اړو ورکوي دي نه، ته دا څه دپاره د کور کرۍ، دا د کور ضروریات منډې تړې، دا ټول د سړي ذمواري ده، دا به دې کوي. نو وایي دا دوه لفظونه جدا جدا دي دپاره راوړل، اشاره ده پکې دې خبرې طرف ته. او یو لفظ یې راوړی اسکن انت. آدم علیه السلام ته الله وایي اسکن اوسیږه ته. وی دې اسکن ټکي کې اشاره ده دې طرف ته چې دا جنت تی ګورې عارضي دي، یو څوک چې چاته وایي که نه دې کور کې اوسیږه، نو د دې نه ملکیت نه ثابتېږي. نو اشاره به دې ته چې آدم اوسیږه پکې، خو ګورې دلته دې اوسېدل همیشه نه دي، دنیا ته به ځې یو چکر به لګې. وجه دا ده چې جنت ملکیت د هغه چا دی، جنت به په مالکوالي الله هغه چاته ورکوي چې ایمان وي او ورسره نیک اعمال وي. نو د آدم علیه السلام او د حوا به ایمان خو نیک اعمال خو به په دنیا کې هلته خو لا د نیک اعمالو په جنت کې خو موقع نه وراغلي، هلته نیک اعمال لا نو ځکه ورته الله تعالی لفظ د اسکن راوړلو. اسکن انت اوسیږه ته، وزوجک او بیبي دسته، الجنته په جنت کې، وکلا او خورئ تاسو دواړه، منها د دې جنت نه، رغدن فراخا. دلته دا لفظ وکلا د دواړو دپاره راوړو، تاسو دواړه خورئ، هلته بیل بیل راوړي، دلته یو راوړو. وی دا دې کې اشاره د دې خبرې طرف ته چې ښځه د خاوند سره په خوراک کې د خاوند تابع نه ده. د سړي چې کله طبیعت وغواړي دی په خپل طبیعت باندې وخوري، د ښځې چې طبیعت وغواړي ښځه دی په خپل طبیعت باندې وخوري، او که یو ځای یې خوري نو بیا هم ډېره ښه ده. وکلا او خورئ تاسو دواړه، منها د دې جنت نه، رغدن فرا. دا رغدن داسې لفظ دی، د دې معنی ده داسې خوراک نه، اردو کې وي جسم روک ټوک نه هو، چې په هغې کې نامنې نه وي چې دا خوره او دا مه خوره، دا کوه او دا مه کوه، چې څه خورې خوره، بې اصیاره یې خوره او بې حساب یې خوره او فراخ یې خوره.
نو رغدن کې د خوراک فراخوالي طرف ته اشاره ده. حيث شئتما کم ځای کې چې ستاسو خوښوي. دلته دا حيث لفظ راوړو دې کې اشاره ده د دې ځای فراخوالي ته چې په دې جنت کې کم ځای کې ګرځي او کم ځای کې خورئ نو خورئ، چې څه خورئ او چې کم ځای کې خورئ نو خورئ. تاسو دپاره هېڅ قسمه ممانعت نشته. ولا او دلته پکې یو خبره بله وکړه، ولا تقربا تاسو دواړه مه نږدې کېږئ هذه الشجرة دې یوې ونې ته فتکونا ګنې شی به تاسو من الظالمین د ناانصافي کوونکو نه. یو خاص ونه و په جنت کې الله جل شانه آدم علیه السلام او حوا به د هغې نه منع کړل چې تاسو د دې ونې نه خوراک مه کوئ. وجه څه وه؟ وجه دا وه چې د دغه ونه خاصیت ده که دا ونه څوک وخوري نو هغه به د فرشتو کیفیت ته وړي او فرشته به ترې جوړه شي. یا یو بل څه خاص حکمت و پکې بس د الله د طرف نه نو الله د هغې نه منع کړل چې ته دې ونې ته مه نږدې کېږه. دا ونه د څه وه یاد وساته. نه قرآن کې د دې خبرې وضاحت شته چې دا ونه د څه وه، نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په صحیح احادیثو کې د دې خبرې وضاحت شته چې دا ونه د څه وه. بس یو خاص ونه ونو الله مبهم او مجمل ذکر کړی دا، وضاحت او تفصیل یې نشته. په بعضې اسرائیلي روایاتو کې اسرائیلي روایت هغه دي چې هغې لره اعتبار نشته. په بعضو اسرائیلي روایاتو کې چې ته په یو نیم روایت کې ذکر شوي دي چې دا د غنم ونه وه، نو د غنم هغه ټکې دومره مشهور شو چې بس خلکو ترې سم قرآن او حدیث جوړ کو. که دانه یې د غنم خوړلې نه وي نو جنت نه به آدم وتو پسه شیرونه یې ورپسې جوړ کړي دي. نو دا خبره ګورې دا صحیح نه ده. په صحیح احادیثو کې د دې خبرې ته نه په قرآن کې شته نه، بس یو خاص ونه وه الله د هغې نه آدم علیه السلام او حوا به منع کړل د څه مصلحت او د څه حکمت په بنا باندې. او د الله په علم کې و بعضې علماو پکې دا خبره لیکلې ده، وی دا الله تعالی د دې انسان په طبیعت کې دا کار دی چې دا کم کار نه منې کې هغې ځای له ورځي. نو آدم علیه السلام خو جنت لپاره الله نو پیدا کړي، دنیا ته به رالیږو که نه، نو دی وله بانه کړه چې آدمه دې ونې له مه ورځه. نو بیا ورغې نو چې ویې خوړه نو دغه یې بانه شوه نو دنیا ته یې راولېږلو. دا علما یو عجیبه خبره پکې ذکر کړې او مناسبت او سمیع خوري واقعي هم دغسې ممکنه ده چې دا د الله طرف نه پکې یو خاص حکمت او یو خاص فایده. آدم علیه السلام په جنت کې د آخرت نیمه ورځ تېره کړې ده، د دنیا 1500 کاله. وقلنا او فرمایل مونگا یا آدم وقلنا او اویل مونگا یا آدم اے آدم اسکن انتا اسیگت وزوجکا او بی دستا الجنتا پا جنت کی وکلا منها او خریتا سدوانا ددینا رغدن فراخا حيث شئتما چې کوم ځای کې مخوښه ستاسو ولا تقربا او تاسو دواړه مه نږدې کېږئ هذه الشجرة دې ونې ته فتکونا ګنې شی به تاسو من الظالمین د ناانصافي کوونکو نه د ځان سره، من الظالمین د زیاتي کوونکو نه د ځان سره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.